د دې وجنه یو صحابي د خپل بیبي سره اختلاف پیدا شو. بیبي وسره زبان درازي وکړه، تیز خبرې وکړي. نو حضرت عمر رضی الله عنه خواله رالو چې دې ته هم زموږ په مابین کې فیصله وکړي. بیبي ما سره داسې زبان درازي کوي. مفهوم واقعه داسې ده چې کله د حضرت عمر رضی الله عنه کور خواله رالو، غوږې کېغوسو نو د هغوی د کور نه هم تیزې تیزې خبرې راتلې. د هغوی هم د ښځې او د خاوند په مابین کې څه خبرې وې. نو هغه وخت کې صحابي واپس شو چې کم مسله کې زه مبتلا یم، امیر المؤمنین هم پکې مبتلا دی. دغه وخت کې حضرت عمر صاحب راووتو، آواز یې وکړو چې وایه څه وایې؟ وی چې دغه مسله وه خو بس ما ته جواب میلو شو. نو بیا حضرت عمر صاحب پوه کو چې ګوره دا زمونږ ډېرې زیاتې مددګارې دي. زما کپړې وینځي، زما د عزت خیال ساتي، زما د ضروریاتو خیال ساتي، زما د بچو خیال ساتي. د دې په وجه زه د ګناه نه بچم. د کور څوکیداري را لکئ، ضروري څیزونه زه کور کې کینم، دی څوکیداري، زه خو د بار سړی یم. نو لہذا کو دی یو وخت کې دوه درې خبرې زیات وکړي نو ته هم برداشت که کنه. د پښتو په اړ کې مونږ ښځو نه نوکرانې جوړې کړي دي. نوکرې نه دي، دام د چا د کور یو شهزادي ده، د چا د زړه ټوکړه ده. نو که ته د دې سره ښکلي سلوک کې، ستا لور به د بل چا په کور کې ای سره به ښه سلوک کېږي، اب هم د چا په نکاح کې وي. نو عزم وکړو چې زمونږ کور ته کومه زنانه د نکاح په صورت کې راځي، زما انګور وي کو زما لور وي او کو هر څوک وي رمې وي، د هغې سره ښه سلوک وکړو. نو زمونږ د بچو سره به ښه سلوک کېږي. علما فرمایي چې دا بعضې څیزونه قرض وي په انسان باندې.